ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها إلى آخر الآيات. ما ننسخ مش نبدلو حکم نبدلو من آیت یو آیات او ننسها یا نه هیرو نأتی بخیر منها به اغی پزوی کی مش اغینا بهتر حکم ورولو بهتر آیاتر نزلو او مثلها یا دی اغی برابره مطابقه دی اغی مثل دی اغی نظیر یو حکم یا یو آیات ارولو یعنی یا اغی سره برابر وی یا اغینا بهتر وی. الم تعلم ان الله على كل شيء قدير ولی تو په علم کې نه دي چې بشک هغه الله چې دا هغه په هر شي باندې قادر ده. الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض تو په علم کې نه دي ان الله على له ملك السماوات والارض چې بشک هغه الله دې پر دې بدشوي دي اسمنونو او د مزکو وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير او نشته توسته پر الله نه علاوه څوک مددگار څوک ملګری ولا نصير نه څوک مددگار مدد کوونکا. سورۃ البقره آیات نمبر 106 دینا پہلا د يهود چې څومره مسائل وو یا څومره شرارتونه وو څومره هغه عادتونه وو چې هغه باد وو یا څه خمي وي الله رب العزت سورۃ البقره کې غو تذکرہ کړي. دینه پهلا د يهوديونو یو شرارت داوه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پروي راعینا ټکا چو دا بده راعینا ټکا استعمالوال یعنی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بی ادبی به کولا نو نیم مخلص مسلمانون وو هغه خو چې راعینا ټکا ده د براعینا وی او د راعینا به دا خبره کولې چې وی پهله به مش پټه پټه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الیاذ بالله رات بعد وی اوس کو مش کو جوات ته یو او مسلمانون هته ای نو الله پاک تنبیه وکړه پرون دې متعلق مسائل مبین کړیو. برحال پرون چې خبره وا اغه آیات مقصد داوا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پرا یا ټولو انبیاءو دی پرا داسې الفاظ استعمالول چې هغه د بی ادبی ولبي هغه کې ادب نبی دا ناجیز دی او حرام دی الله پاک منع کړي. نو الله پاک بیا انظر نه ټکا استعمال کړل د راعینه په بجای. نن مسله چې دو هغه نسخ سره دو نسخ ته لکېږي نسخ دته لکېږي چې الله پاک یو حکم بدل کی د هغه په ځای کې بل حکم وروړي یو حکم پیلوي او هغه په ځای کې بل حکم وروړي. د نسخ مختلف قسمونه دي هغه علمی خبرې دي دی وجنا زنه کوم. نو الله پاک یو آیات منسوخ کی به د نسخ خپل معنی دي چا د نسخ معنا دا خوسته دو چې بالکل نقل کوون. تفسیر قرطبی لیکلی دي چې کدی معنی کی وی به د قران چې دا ټول منسوخ ده کدی نقل معنی کی وی ویل چې قران چې دا لوح محفوظ نه بیت العزا او د اسماني دنیا ته پورار نقل شوه ده یا د نسخ ایوا معنا دادو چې بالکل ختمول او بتلول چې الله پاک یو حکم پیلر کړو هغه زایل کړل ختم کړل هغه بتل کړل دیغه په ځکه بل حکم وروړل. نو دلته په دغه معنی مته ده او نسخ څومره دي څو آیتونه دي نو هغه بریکه علامه جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه الاتقان یو کتاب دا فی علوم القرآن هغه کې لیکلي دي چې 20 آیات داسې دي چې هغه الله پاک منسوخ کړی دي. خو لیکن شاه ولی الله رحمت الله علیه لیکلي دي چې نه 20 آیات نه دي. الفاظ الکبیر کې 15 آیتونه داسې دي چې هغه د نسخ ولدي اچ کوم بقایا 15 دي هغه کې هغه توجیهات کړی دي. بیا د مولانا غلام الله خان رحمت الله علیه استاد حسین علی الوانی رحمت الله علیه هغه 15 آیتونو کې ها توجیهات کړی دي او هغه هم محکم آیتونه ګڼلي دي. خو بهرحال علما د امت هغه دغه آیتونو د نسخ قائل دي او هغه من خپل احکامات دي. یو مسله
دویمه مسله دا چې دا نسخ چې دا يهوديونو داوي چې به دا څنګه مسله دو چې نبی عليه الصلاه والسلام یې چې قران په منزلېږي او قران دی الله کلام دا. اوس قران چې دی الله کلام دا به چې پهله یو حکم روغلال نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا غموندا یو مندار سي هغه حکم وی بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې دا حکم بدل شو نو به دا وی چې دا قران چې دا د الله پاک طرف نه ده دا د محمد خپل یو خبره ده کچری دی الله پاک طرف نه وا بیا بو الله پاک ته خپل نه دی وی خبره حکم وا یو حکم پاته وا بیا غاغي ویل منسوخه وا خو لیکن صلاح دادو چې نسخ چې دا د الله پاک یو سنت ته یو طریقه ده نیم بنیادی عقاید دی توحید دا رسالت دا باز بعد الموت قیامت دا بنیادی عقاید چې څومره دینونو هغه کې دا غاسه بقایا دي او تر شروع نو ونسا ادم علیه السلام نو ونسا نوح علیه السلام نو ونسا تر د نبی علیه السلام رسید دا توحید دا رسالت دا قیامت دا باز بعد الموت جزاء او سزا دا څومره چې بنیادی عقاید دي هغه یو دین دا ولیکن حکم چې بدلیږي هغه فروعي احکامو کې بدلیږي او دا الله پاک طریقه تفسیر قرطبی تفصیل لیکل دا په دې باندې اول خبره چې دا ویلې داسې دي دې حکمت څه ده دې حکمت دا چې د انسانونو نوعیت چې دا د اغي نوعیت اعتبارات چې دي هغه د هر زمانه انسانونو بیل دي لکه د آدم علیه السلام زمانه انسانون چې هغه بیل نوعیت او اعتبارات کیو د نوح علیه السلام ولا بیل وو د موسی علیه السلام ولا بیل د عیسی علیه السلام ولا بیل د نبی علیه السلام یا قیامت رسېږي دغه خلکو نوعیت او اعتبارات چې دي هغه بدلیږي کله د ذهني پختګي دو کله د ذهني شعور دا کیا د تمدني ارتقا دو سوشل ایوولوشن تمدنی ارتقا دا بدلیږي د انسانونو نوعیت دی واجه الله پاک د فروعي احکام چې دي دا چې څنګه د تمدنی ارتقا د غي مراحل بدلیږي هغه سي الله پاک غي نوعیت کې احکام چې دي هغه کې هدا نسخ وروست ایوا بل چې آدم علیه السلام وخت کې هدا نسخ و د نوح علیه السلام په ټیم کې هدا نسخ و نو يهوديونو ته دا سبا قران ارکی چې توس چې د کومه خبره یا کوم اعتراض کوي دا توسه اسف فزول دا اسه وا بهانه دو دا اسه وا هیلاد او ایوا زون خو سونه ولا خبره تفسیر قرطبی لیکلی دی چې کله چې الله پاک نوح علیه السلام کشته چې کوم دي سره خلق وو او هغه کشته نه کوس کړل د نوح علیه السلام او د دې اولاد منته الله پاک دا پابندي ولګولا چې د مزکه نه چې څومره شینر خېږي څومره دا بوټي خېږي لکه او صبح دی چړې دی پلکتی څومره چې ها بوټي دي دا ټول بو ایتو د پر او د تو اولاد د پر حلول وي تاسو صرف دا نه خوري خو لیکن هر هغه دا ټول شي نه بده تاسو ماکل وی دا تاسو خورل شي خو تو اولاد د پر چې ویني ولکم شاید دا وته نه خوري دا حکم په باندې پروغلا ورستو به موسی علیه السلام په دور کې نیم حیوانات چې الله پاک هغه او د پر حلال کړل نیمه حرام کړل د ابراهیم علیه السلام تعالی پاک دا حکم وکړل چې تخپل بچا ذبح کا دغه چې ذبح کول الله پاک هغه حکم بیا منسوخ کړل چې ما ذبح کوا هغه په ځکه زناور ذبح کیږي اوس او د موسی علیه السلام په ټایم کې چې کوم خلکو د خصي عبادت کړو هغه د پر حکم داو چې دا الول کا ورستو موسی علیه السلام ته دا حکم ورجنا دته یې سمایا نو مختلف انبیاء ورغلي دي داسې دي عیسی علیه السلام کې دین احکامات چیو هغه بدل شو
نو دا غرانګي د انسانونو چې کوم اعتبارات او هغه مطابق دا نسخ نه دا یو الله پاک یو سنت او یو دستور دا طریقہ ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورکه د آدم علیہ الصلوۃ والسلام ورکه نو ورور خور د دونه نکاح اول الاوائل کې جایز رستوغه حکم بدل شو چونکه غي وجه داوا چې امت او نسل ډیرونه نو خور ورور نکاح هغه ټیم کې ټیک تفسیرونه عجیبه خبرې لیکلي چې ورور او خور جوړا چې واب سبي پیدا کېدل یو بل مشروم یا غرمې داسې پیدا کېدل به سبي ولا چې هغه بل مشروم له خور سره نکاح کول المشروم له ورور بچي هغه سبي ولا خور سره نکاح کول نو نسل کثرت نسل چلونه دی واجب هغه ټیم کې پهله کې احکامات وو بیا ورستو بدل شول منسوخ شول نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ټیم کې هدا شایو مخکې 115 نمبر آیات کې د قبله نسخ حکم ارچی چې پهله و طرف ته قبله حکم بدل شول بیا بدل شول نو الله پاک په دې ایتو کې دا يهوديونو ته دا یی چې به دا څنګه نن خبره نه تو ته خو د الله پاک یو دستور دا ما ننسخ من آیتن الله یی چې موږ ته یو آیات نسخ کو او ننسها یا موږ ته نه ایرو نسخ صورت دویم دا چې ردل بو نبی علیہ السلام نه بهر شو او ناسخ منسوخ تا خپل یو علم دا تفسیر قرطبی نقل کړه د روایت د حضرت علی رضی الله عنه چې یو سړاو په جماعت کې خلکو ته سخت خبرې کولې او خلک به ډرول وزوی کې بلځوی کې حضرت علی رضی الله هغه بره کې پاتو دا سړا څه کوي وی چې دا خو خلک داسې ډری داسې خلک ډری بل نه پاتو کوي چې دي تا چار دو چې خلک ډری نو حضرت علی رضی الله پرنه تعالی ته چې تو ته د ناسخ او د منسوخ علم شته ده چې نه ته چې د ناسخ او منسوخ علم نشته به ته څنګه دا خلق لګیا چې ته دا خلق درای د قران دمره اهمه حصہ او ته د دین دمره اهمه حصہ او ته غینه خبر نه او ته خلق درای نو دا اهم شاید دا رنګي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته درې صحابه کرام راغلل یو صاحب یو سړی راغلل هغه ته چې یا رسول الله مو شپې دغه صورت تلاوت کوال خو زه دغه په تلاوت منته قدر نه بل سړی راغلی چې یا رسول الله زه شپې مې دا صورت یان وشتل خو لیکن مو هغه نشو یلا بل راغلی چې رسول الله شپې زه لوړم مو دا آیات یان کول کوشش مې کول خو لیکن مو دا نشو یلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې نیم ایتونه چې دی الله پاک اسونه سره دا انسان نه یری نو بهرحال ناسخ او منسوخ بیا غ خپل حکمونه دي یا حکم چې وی بدل شي یا حکم چې وی هغه نشه حکم روشي یا حکم چې وی هغه برابرۍ کې حکم روشي یا هغه داسې صورتونه وی چې تلاوت صرف منسوخ وي یا صرف حکم منسوخ وي یا دا وی چې دواړه وی خو حکم یې منسوخ دواړه وی ولیکن هغه کې تبدیلی وروړي یا داسې وی چې دواړه سره تلاوت هم منسوخ او سره حکم هم منسوخ بهرحال هغه مندي قران کې خپل ایتونه شته خو علمی خبره دو عوام ته دغه ضرورت نشته نو نن څه نه اتي بخیر منها علای چې موږ اغینا بهتر وړو او مثلها یا دغه برابرۍ کې وړو علم تعلم ان الله على كل شيء قدير تو په علم کې نه دو چې بشک الله رب العزت چې دا هر شي منته قدر ده الله پاک دې شي منته قدر ده انسان نه ولا هشي او الله پاک نسخ منسوخ کوله هشي علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض تو په علم کې نه دو بشک چې دی الله رب العزت ویلې دی تو په علم کې نه دو چې دی بشک الله دې پر دې مزکو دې اسمنونو بدشي دې مزکه او دې اسمنونو دا بدشي چې دی دا صرف الله دې پر دې بل انسان سره نشته نن خلک چې په ګلون دی لګیا دي دنیا په شوي دي مزکه او خلی پراپرټي او خلی الله نه ير دا پراپرټي په لګیا دي بینک بیلنسونو پسې لګیا دي گاډو پسې لګیا دي بنگلو محلات پسې لګیا دي اردو پسې لګیا دي حالانکه دا ټول شي نه چي دي دا د دې نه دي دا کدا دعا کوي صرف دمر رسکی چې مارګ نه درول چې مارګ روغلال دا بیا شاخ نه وي صرف دی ودمر حسابي چې کفن دفن تجهیز او تکفین دا دی وشي نور هغه چې ته وصیت کړي هغه به پورا مال کې نه هغه به سلس مال کې ادا کیږي
او وصیت هغه نه بعد بیا اولاد. او مرګ خو عجیبه شاید مرګ خو نه تکړه کسی نه نلایق کسی نه جاهل کسی نه عالم کسی نه شک کسی نه باد کسی نه شوشتا کسی نه کسو کسی نه ژړه کسی نه بوډا کسی نه نرینا کسی نه زنانا کسی نه مشوم کسی او نه ستر کسی. مرګ چې څرنګه هدا کنه کدا ش سړا دا کدا باد سړا دا کدا روح سړا دا کدا لیوانا سړا دا کدا ټیک تا کدا ټیک نه دا مرګ چې دا په هر یو منته سي. خو لیکن نن خلکو نه مرګ اردا دنیا طرف ته توجه ده. حالانکه الله یې چې د هر شي بد شهید د ملکیت دا مو سره دا زیم د مزکو اسمنونو. ومالکم من دون الله من ولی ولا نصير. او نبی توسته پر الله نه علاوه څوک مددگار. نن خلک چې سفرش باندې می دا وشولا پیسې باندې می دا وشول الله یې چې نه صرف مددگار بوزم صرف الله مددگار ده. که خلکو ذهن ته دا خبره روغله او لای و پیژندا نو بل په دې دنیا ها کامیاب وي او په آخرت دنیا به ها کامیاب وي. ولا نصير مددگار. او قیامت پرې خو الله نه علاوه بل څوک شته نه. الله پاک د په دوه خبرو باندې عمل کوي. فکر نصیب کی. واخر دعوانا الحمدلله.